ناظرین کرام، چیٹ جی پی टी اور اے آئی د دې فائدہ زیاته ده که نقصان یې زیات ده. موجوده دور چې اکثر خلک په اے آئی ارتفیشل انټيليجنس او چیٹ جی پی टी باندې ډیر زیات انحصار کوي. حالانکه دا دوه سره شیانو چې څوره فائدہ ده ای غنۍ چوغونه نقصان زیات ده. استعمال دې سړی کوي خو ډیر په احتیاط او ډیر په ध्यान باندې په دې باندې به ایمان نه راروي چې ته هرې خبرې چې له چیټ جی پی ټي نه مشوره اخلي لدنه معلومات کوي کاغه میډیکل لاین سره که مذهبي لاین سره که معاشرتي لاین سره ته لدنه پته کوي او په د باندې تا اعتماد کړای دا یو انتهایی نقصان دی خبر ده. لکه ای آی په باره کې کدی چې تاسو ته معلوماتي چې د نږدې زمانه چې څوره نقصانونه وکړل. مریم نواز چې د پنجاب وزیر اعلی ده ایغه ورده یغوسته ده او چې کومه دی په یو پروګرام چې ډانس کوي دا د ای آی نقصان ده. د غرنګي عظما بخاری چې د سیالکوټ ته او د پنجاب اسمبلی وزیر اطلاعات ته هغه چې کومه دی ریپ چې مبتلا ده جنسي عمل کوي دا ویډیو چې کومه دی ای آی جوړه کړې ده. دا نقصان چې شو ک دا وړ د ماشينګری او ارتفیشل انټيليجنس وک خو چونکه دا نقصان په خپل دای نه سي کولای د پر یو انسان په کاریږي هغه په دې چې ګوتی وای را دو بدل پچ کوي. نو مطلب مې دا و چې په دغه شی باندې د سړی اعتماد نه کوي. اره خبر دی چیټ جی پی ټی والا ای آی والا سړی نه مني چې بس فورا تپسې لګیا سي چې دا مریم نواز داسې دا عظما بخاری داسې دا پلانکې داسې دا پلانکې داسې دا سړی دی خبره تحقیق کوي مالومات ته سړی کوي. هغه دوره زیاته په مخ باندې ټکنالوژي تللی ده چې نوره کپړې به تاولي سر به تاولي او چې کومه دی نوره به بل انساني او قسم حرکات او سکنات په لتانه سرزت کی. نو د غرنګ به بل کسي ایغه به قسم حرکات او سکنات سرزت کی. بیا به ته وایي چې او واقعي د خود سړي دوره غلط کار وکړ خو لیکن حقیقت پته چې کوي بیا غسړای بالکل خبر نه او تاسو موږ چوره زیاته نشانه تنقید وګرځو. نو دغه شي چې د سړی ډیر زیات کوي الزام تانو تشنید د سړی فورا نه لګوي. د غرنګ اقرا حسن چې د هندستان دا او د غرنګ سیاستدان کورنۍ سره تعلق ساتي په دې باندې ها د ریپ ول الزام د ای آی په ذریعہ سره لګیدلای او ډیر زیاته ډنډوره په جوړسلا دیغه آباده پنجاییت چې کوم چوکې دا کوم ادو ناستی ول ترتیب دا ایغه دا مسله حل کړه هغه د نابالغ ځنکی وو کم عمر ځنکی وو چا پورته کړی وو ایغه چې کوم دی دا دیواله ویډیو چې دا ایغه جوړه کړی و. عزتمنو ای آی چیټ جی پی ټی یقینا سړی د استعمالوي ضرورت شاید خو په دې باندې به 100% اعتماد نه کوي. دا چې څوره ته فائدہ درکولای شي ایغه نتا ته چوغونه زیات نقصان درکوای شي. د غرنګ مخبله قتل چې یو نوجوان دا نو ایغه چیټ جی پی ټی نه دا پته وکړه چیټ جی پی ټی سره بیا غف شپ لگاو لکه څنګه بازي کسانی چیټ جی پی ټی سره وای موږ غف شپ لګو مجلسان وسره کوي خپل ذاتی سیکرټ معلومات ور سره شیر کوي حالانکه دا یو نقصان دی عمل ده. چیټ جی پی ټی په خپل باندې وای چې تاسو موږ سره سیکرټ انفارمیشن مشیر کو ولی چې موږ کومه دي زه یو روبوټ یم. چیټ جی پی ټی دا وای چې زه یو روبوټ یم ما په شت یو انسان لګیدل دا ما چې هر قسم غوته والي چې را بدل کولای شي پچې نو دا شاید تاسو ته کله نقصان هم درکولای شي چې تاسو کوم انفارمیشن مشترکو. نو دینو جوان چیټ جی پی ټی نه مشوره وکړه دا خو یو ماشين ده او پلکانو کتابونه په دې چې سیو دي پلکانو معلومات په دې چې سیو دي. نو د نوجوان مشوره وسره وکړه چې زه خو ژوندۍ نه ډیر زیات تنګ یم نو ماته مشوره راکړه چې زه څه وکړم. چیټ جی پی ټی ورته ویل خودکشي وکړه د فورن خودکشي وکړه د مور خپل یو اکلوتو زوی وو یک یو زوی وو ا دوه چې کومه دي هغه په کور باندې اور ولګاو ډور غټ نقصان ورک. نو چیټ جی پی ټی ته دغه سی غټ نقصان هم درکولای شي. بیا په هر فیلډ چې تاسو موږ په چیټ جی پی ټی باندې اعتماد کوو کاغه میډیکل لاین دا ک ټیکنیشن لاین دا ک نور چې کومه دي مشورې دي له چیټ جی پی ټی نه اخلو. عزتمنو چیټ جی پی ټی نه ټیک ته مشوره اخلو خو اول په دښي باندې سوچ کوا چې دا چیټ جی پی ټی ما ته کومه مشوره راکړه دي چې فائدہ چوره دی ما والا نقصان ما چوره ده بچي. چیټ جی پی ټی بز خپل ذاتی خبرته وکړه یو ور وځنه اسو کتاب می خواچو ما ویل ته د امتحان واخلا چې دا چیټ جی پی ټی والا خبر چوره صحیح ده. نو ما ورته ویل چې کوتره کله کوی ته ورواچیږي او کوتره روباسي ایغه بعد با چورټی نو اوبر باسي چې د المانجی کیږي
نو هغه وویل چې دا خو یوه مرغۍ ده، دغه باندې چې پروا نشته ده، دوه درې ټینه احتیاطاً روباسه مستخب دي. مستخب هر هغه عمل ته وایي چې که ودې که ثواب یې ده، که نه دی او که ګناه یې نشته ده. خو ما مخته کتاب پروت و، هغه لیکلي وه چې کله کویته کوتره لا چرګه لا دې برابر پتخسله تیترسله دا ورواچېږي، نو 40 ډول کښل دا واجب دي، او 60 ټینانه 60 ډول اوبه کښله دغه بهتره ده، مستحب عمل ده. بیا ما ورته وویل که نه چې دا خو چې کومه دي، ما مخته کتاب پروت ته دا دوره شی. بیا ده ویله چې دا فتاوو لیکلي دي، دا په حاشیې باندې د معلومات هغه فتاوی حواله راکړه، حاشیې حواله راکړه. بیا یې ویله تا ما غلطي صحیح ونیوله، بالکل تا نقطه صحیح ونیوله. خو دا خو ما ورته د خبرې جواب نه ده چې ما نقطه صحیح ونیوله، ما چې کومه دي تا ولا غلطي ونیوله. څومره غټ نقصان دی مذهبي لحاظ سره وکړو. نو داسې ډېر نوجوانان چې 100% ډیپینډ په دې چیټ جی پی ټي باندې کړی ده، علماو نه پاتې نه کوي. حالانکه عالمه زین بل دا چیټ جی پی ټي باندې یو شی وګوري، د سره کتاب پروت ده، د فورن هغه کتاب راواخلي چې آیت د تا خبرې چې چور صداقت ته چور فیکټ ته پچي. نو چیټ جی پی ټي تقریبا لس 15 ویری ما په دینی مسایلو چې تجربه کړی ده چې دی والا مسله چې دا هغه غلط تر وتلې ده. چیټ جی پی ټي اکثر مسایل غلط شي، معمولی خبرو باندې ک کمرې ول میټیریل معلومات لکوي چې 20 فوټ کمره اوږده ده، 16 فوټ چپړه ده، په دې باندې بچوره سلې لګیږي، چوره به سیمټ لګیږي، چوره به بازرې لګیږي، په چورو چې به جوړیږي. دا کته ته صحیح تر وشي که غلطه در وشي، دې باندې خو ډېر زیات فرق نه راځي. خو مذهبي لحاظ سره چې ته معلومات لکوي، اته ته د نقصان درکولای شي. دغه رنګ میډیکل لاین چې بعضې کسان میډیکل لاین چې له ګوګل نه پاتې کوي، چیټ جی پی ټي نه پاتې کوي، دغه رنګ نورو ای آی نه پاتې کوي، او دا داسې غلطي مشورې ورکړي چې دا په تا باندې مړای کولای شي. مثلا یو انجکشن د تر وشوله چې هغه ته آی وی لګولای شي، خو لیکن دې انجکشن لګول آی وی نه دی پکاره، آی ایم پکار دی. تا ولګول مړای دی وکړه، ته یې دغه کس قاتل سلی چې څرنګه یو سړي بې ګناه بل کس په ډز باندې وویسته، لا یې زار ورکړله، لا یې غړۍ وټینګه کړله، او څوره جرم ایغ وکړه، اخرت یې تباه کړه، دنیا یې تباه کړله، دوره جرم او نقصان تا وکړه. چې ته له ای آی نه لا چیټ جی پی ټي نه پته کوي او په هغه باندې فورا عمل کوي، هغه مطابق بیا ته میډیکل ټریټمنټ ورکوي مریض ته. دا دوره نقصان دی شاید. ما په خپل باندې یو ویری پته وکړه، مال ډیکلوفینیک انجکشن، ډیکلوفینیک سوډیم انجکشن، وای دا چې کومه دا انالجیزیک انجکشن ده، وای دا ای وی لګولای شي، پرکچ لګولای شي، به درته ویل وای بالکل پرکچ لګولای شي. بیا ما ورته ویل په دې باندې خو هدایت دا دي چې دا به ای وی نه لګوي، که ای وی لګوي کم از کم 500 ایم ایل انفیوژن لا 100 ایم ایل انفیوژن ته بیا ورچوي، 2-3 غنټې به دا انفیوژن ورو چلیږي، کني دا ډیر غټ نقصان کوي. بیا د ما ته ویل یقینا چې تاسو صحیح نقطه ونیولله، ادا ما نه غلطي وسله، بیا لګولای شي مال چرنګ لګولای شي، وای ما نه غلطي وسله، مال غلطي اخیر جواب چې دا ته خو په خلکو باندې مړیو کې چې دوره مشورې ورکوي. الانکه ما چې کومه تجربه ده، ما مخ چې کوم میډیکل کتاب پروتا هغه چې وایي چې ډیکلوفینیک سوډیم انجکشن ډایرکټ نس لګولای، ډایرکټ د پیشنټ مرګ خطر است ده، نو دا به چوره مړي ته په خلکو باندې وکړي. عزتمنو مطلب مې داو چې مذهبي لحاظ سره او طبي لحاظ سره چیرې ها د چیټ جی پی ټي نه مشورې د عام کس نه اخلي. علما مفتیان کرام کله اخلي هغه سره چې کومه دي کتابونه ورته پراتی، ډاکټران کله اخلي هغه چې کومه دي دوره زیاته سټډي د خصي معلومات ورته ا دي اخلي. خو عام کس دا نه دي پکاره چې دای چې کومه دي د مسایلو پته لکوي، لا میډیکل لاین چې معلومات لکوي، کني ډیر غټ نقصان به وکړو او تاسو ته بالکل پته نه. لہذا له دخشینه جان بچ کو. الله دې په دوه خبرو باندې ماته تاسو ته ټول عالم ته عمل کولو توفیق ور نصیب کړي. واخر دعوانا ان